السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه یې؟ امید ده چې ښه به وي. ملګرو تاسو وګورئ، دا هغه ونه ده چې دې ونې لاندې زمونږ خوږه پیغمبر آرام کړی و. دا په مدینه کې موجوده ده. دا ونه واقعیا داسې وه چې زمونږ خوږ پیغمبر په دې لار باندې تېرېدلو او ستړی شو، دې ونې لاندې کېناستو. ګرمي وه او دې ونې لاندې د ونې سیوري ته کېناستلو. تاسو ګورئ ملګرو، دومره وخت تیر دی، 1400 کاله تیر دي. دا ونه نن تر و تازه ولاړه ده او تکه شنه ده. 1400 کاله بعده دا زمونږ خوږه پیغمبر معجزه وه او د الله پاک کرامات تاسو وګورئ. دا ونه نن په دې صغرا کې، دا صغرا کې ده. دا ونه دې ته څوک اوبه نه ورکوي او په صغرا کې ده، نن موجوده ده او تر و تازه ده او انشاءالله تر قیامته پورې به دا ونه موجوده وي. تاسو ګورئ ملګرو، دې ونې لاندې زمونږ خوږه پیغمبر آرام کړی و. په لاره تېرېدو ګرمي وه او ستړی شوی و، دې ونې لاندې ناست و او دا ونه نن تر و تازه ده. تاسو د الله پاک کرامات ګورئ او دا ملګرو په صغرا کې ده. دا ونه تاسو ګورئ صغرا ده او نه نور ونې شته ورڅنګه او څوک اوبه نه ورکوي، د اوبو هېڅ طریقه نشته او تاسو ګورئ تر و تازه ده. 1400 کاله شاوخوا تېر دي او دا ونه نن تر و تازه ولاړه ده. دې ونې لاندې زمونږ خوږه پیغمبر آرام کړی و. ملګرو تاسو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره شریکه کړئ. مهرباني به مې وي.